रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व शफीइना व सनदिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिही व अहले बैतिही अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल मुत्मइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू इन इत्तबअतुमूहुमा किताबल्लाहि व अहल बैती इतरती। रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व क़ूतिल अरवाह व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। डेरो मुअज़्ज़ज़ो सामिईनो हाज़िरीनो मशरानो हमज़ोलो माशुमानो मुहिब्बीनो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 26 मुहर्रमुल हराम इस्लामी काल अड़ुम्बे म्याश्ता जुम्आ मुबारकी लोया द खैर और द बरकत रज़दा इलाहल आलमीन दज़बुंग उस्तासो दा हाज़री दा वयल दा औरेदल पखपल दरबार आज़ीम के कबूल व मंजूर का और पस्त वयलुना इलाहल आलमीन दज़बुंग उस्तासो लबदे बांदे दा अमल तौफीक रख। नन स्तासो पोड़ांदे पयो डेरा अहमाओ यो डेरा नायाब मौजू बांदे इजहार ख्याल कोमा दे नमक की तकरीबन पदे शख्सियत बांदे पदग़ सलोर काल सलोर निम काल की मूंगा खबर दे नमक के न कड़ी ओ ज़लम औदा शख्सियत औदा अज़ीम फ़र्द दाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक द खानवादे द आगा मुबारक द अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और द आगा मुबारक द कोरने चश्म चराग दे
خپل نیکه مبارک تم ګران دی او خپل پلار مبارک تم ډیر ګران دی زمونږ استادو مؤمنانو مسلمانانو تم ډیر ګران دی هغه شخصیت ته سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام دا څوک دی زمونږ او ستاسو په مسلمانانو باندې دا یاد لرئ دا په اهل ایمان باندې فرض ده چې هغوی د حضور مبارک د کورنۍ د هر فرد په باره کې باید چې هغه ته علم وي ځکه دا به ډیره د بې وفایۍ خبرې چې مونږ او ستاسو د مینې او د محبت د لوم د دومره لوی کور دعوه کوو چې دومره لوی کور سره پاک طاهر مقدس مبارک کورنۍ سره زمونږ او ستاسو د مینې دعوه ده خدا به ډېره د افسوس خبرې چې د هغې افرادو په باره کې ما او تا ته څه علم نه وي نو دا خو یو مجهول او نامعلوم څیز سره مینه ده دې له بیا هیڅ اعتبار نشته چې تا چا سره مینه وي هغه تا ته معلوم نه وي د هغې شان او شوکت تا ته معلوم نه وي نو زه یم چې دا مینه بیا صحیح مینه نه ده دا مینه بیا چټي مینه ده عبس مینه ده او بیا ټول افراد د حضور مبارک د کورنۍ دا ډیر مقدس دي ډیر پاک وي خو چې د حضور مبارک په اهل بیتو کې او په کورنۍ کې کوم شان امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ له خدای پاک ورکړی دی نو په دغو رستو افرادو کې بیا داسې شان خدای پاک جل جلاله چاله نه دی ورکړی نن په هغې ذات باندې لږه روشنایي ارتاچو مزمابم ثواب وشي او ستاسو په علم کې بم د حضور مبارک د کورنۍ دغه اهم فرد د هغې په باره کې به څه نه څه په علم کې د ستاسو هم اضافه راشي زما دا ایمان دی چې د ده مبارک په تذکره باندې به زما او ستا نه زما او ستا رب هم رضا کیږي او زما او ستا نه به زما او ستا رسول الله مبارک هم رضا کیږي چې د داسې فضیلت والا شخصیت نن مونږ په منبر رسول مبارک صلی الله علیه وسلم باندې تذکره کړو او د تذکرې لایق شخصیت دی صاحبانو د ده مبارک په ذات باندې سړی حیران شي زما په ذهن کې خو د ده مبارک د شان او د عظمت په باره کې چرته 1/100 به ووایم هم هغه فضیلت یې نه راځي دومره فضیلت یې دی سړی حیران شي چې د ده مبارک په علم باندې خبره وکما یا د امام زین العابدین سے مبارک په صبر او په برداشت باندې خبره وکړما چې د کربلا په میدان کې یا 71-72 کسان په خپل سترګو باندې ټوکړي ټوکړي لیدلې دي په د کې د رونه د خويندې د تر زامن د تر لورانه د کورنۍ نور افراد او بیا پاتې د خپل والد سے محترم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ هغه شهید لیدلای دی هغه سر مبارک یې په خپل سترګو باندې د هغه د تن مبارک نه جدا لیدلی دی د هغه بدن مبارک باندې دغه یزیدیانو ملعونانو لعنتیانو د امام حسین مبارک په بدن باندې پس شهادت نه
اسونه د هغه په بدن باندې زغلولې دي چې په هغه بدن باندې اسونه لاړ شي او خوا دې خوا وغیا د خپو لاندې کړی دی هغه یې لیدلی دی او دی مبارک د زنانو سره د یزید په دربار کې حاضر شوی دی هلته چا پوښتنه تر کړې ده چې ته په څه حال کې امام زین العابدین دی مبارک ورته فرمایي چې موږ د الله جل جلاله په عزتونو نعمتونو باندې شکر ادا کوو په هغې دربار کې امام زین العابدین نه چا پوښتنه کړې چې نیک بخت انسان څوک دی زیات نیک بخته دا څوک دی اور ته فرمایي نیک بخت انسان هغه دی زیات نیک بخته چې بلا نعمتونه په هغه باندې او دی رضایي چې دی باطل طرف ته لاړ نشي په بلا نعمتونو کې دی په خوشحالوي کې چې دی باطل طرف ته لاړ نشي اور ته یې چې دی ډیر په تکلیفونو کې خپل ځان ورته یادوي په مصیبتونو کې دی حق پرې نه وي دا نیکبخته انسان دی په عیش او عشرت کې باطل طرف ته لاړ نشي او په مصیبتونو کې تکلیفونو کې د حق پرې نه دی ورته یې دا نیکبخت انسان دی او یقیني خبره د علما فرمایي چې دا خبره په دې موقع باندې د یزید په دربار کې د کړې ده خدا خبره په خپل امام زین العابدین باندې صادقيږي چې دا په خپل باندې نیکبختو او د ټولو نه زیات نیکبختو ځکه د سهولت په وخت کې باطل طرف ته رجحان نه دی کړی او دینه بم سخت وختي چې ستا پلار ستا خور ستا مور ستا د خاندان بچي صرف مړنا ټوکړي ټوکړي شي د ستا د سترګو د وړاندې او ستا په زنانو باندې ظلمونه او تکلیفونه تیر شي او ته بیا حق پرې نه دی او په حق باندې ودرېږي نو د مبارک خو نیکبخت انسان خودلی دی خدای په خپل باندې د نیکبختو خلکو امام تیر دی د الله په ځمکه باندې دی دا د حضور مبارک د اهل بیتو د ګلستان نه یو ګل دی او تاسو امام حسین رضی الله عنه دا هغه بچی دی زوی دی خپل نوم یې څه شی دی خپل نوم یې لکه د تاریخي پس منظر بیا ورته کمالات بیانوم چې د صبر باندې سړی خبره وکا د عفو او په درگذر باندې سړی خبره وکا د په عبادت باندې سړی خبره وکا د الله ته په استغفار باندې انسان خبره وکا د په عبادتو باندې د خلفای راشدین سره په مینا او په محبت باندې او بیا پاتې د په سخاوت باندې چې کوم سخاوت ټول دا یاد لره د حضور مبارک د خاندان نه خدا ده چې هغه به سخی د سید نه خدا ده چې هغه به سخی سخاوت به بیا دا د سخاوت او امام تیر دی ګوره دا یاد لره دومره سخی انسان د مبارک خپل نوم څه دی علی حالانکه علی سے بیا نیکه مبارک دی خو یو خبر ارته کوم د تاسو په علم کې به ان شاء الله زما د خبرو د وجه نه اضافه راځي دا داسې خبرې به چې تاسو به پړومبای ځل اورئ امام حسین مبارک درې زامنو د درې واړو نوم علیو صرف یو لفظ یې ورسره لګولی و چې د مشر نوم دی علی اکبر او دی مبارک دویمو د نوم هم دی علی د نوم دی علی اوسط او د یعنی درمیانه او د کشر رور دی دریم د هغه نوم هم دی علی خو هغه نوم دی علی اصغر او علما لیکي چې دا د امام حسین مبارک خپل پلار مبارک علی صاحب سره د مینې او د محبت علامه وا چې د درې واړو بچو نوم یې خپل په کور کې علی مبارک یې ښودی او خلکو به بیا نه پیژاندنو یو ته به علی اکبر وی امام زین العابدین خپل نوم علی دی علی اوسط
او دا کوم چې دو بچیان دي علی اکبر او علی اصغر دا په کربلا کې په 61 هجری کې امام حسین مبارک سره دواړه شهیدان شوي دي او دای مبارک پاتې شو نو د خپل نوم د علی ابن حسین ابن علی علیهم السلام یو د امام زین العابدین یا لقب دی د عبادت کوونکو خائست دی بالکل د عبادت کوونکو خائست امام الساجدین امام سجاد مرتبل کگی د سجده کوونکو خلقو امام چاچه په دنیا کی سجدی کړي دی رب تا ددن زیات سجدی پر زمین باندې رستو خلقو کې چانه دی کړي دا یاد لري امام سجاد امام العابدین امام زین العابدین دا یو ټول القابات دي په 38 هجری کې مبارک پیدا دی په 38 هجری کې 2 کال یا د خپل نیکه مبارک د علی شیر خدا مبارک په غیق کې تربیت اخیشته دی 10 کال یا د خپل مشر تر مبارک امام حسن مجتبی رضی الله عنه 10 کال د هغه په غیق کې تربیت اخیشته دی او یو 10 کال امام حسین سید الشهدا رضی الله عنه د هغه په غیق کې تربیت اخیشته دی نو د علی شیر خدا تربیت یافته دی د امام حسن چې دا اسخر مبارکم دی دا یاد لري تر مبارک هم دی او اسخر مبارک هم دی د مبارک په لور مولور کړي دا 10 کال د هغه په تربیت کې پاتې دی یو 10 کال د خپل بلار په تربیت کې پاتې دی 38 هجری کې مبارک پیدا شو او 95 هجری دا خبر ار سره یاد ساتي نو ځکه ورته نن څوک علی ابن حسین ابن علی څوک وای څوک امام زین العابدین وای څوک امام سجاد وای څوک امام العابدین والمتقین وای دا ټول د مبارک القابات دي د زندګۍ د وجنه چې دی دومره عابد زاهد متقی پرهیزګارو چې د هغې زمانې خلق په دې باندې مجبور شو چې دې ته امام زین العابدین وي دې ته امام العابدین وي دې ته امام السجادین او امام المتقین وي دا د کردار د وجنه دا د زندګۍ د وجنه دا د عباداتو د وجنه دا د اطاعاتو د وجنه دا هغه ټول زندگی چې کومه د مبارک رب لور کړي وا دا د هغې د وجنه دغه لوی القابات ورته میلاو شو او بیا په 95 هجری کې په 58 سال عمر کې د مبارک دنیا نه پرده وکړه او د مبارک شه وفات شو 58 کال عمر کې او دا زندگی دا 58 کال زندگی د په 58 کال کې نه ختمږي چې انسان په هغه باندې په هر جمعه روزانه په هغه باندې تذکرہ کوي مختصرا د مبارک لک په سخاوت باندې لک په عبادت باندې لک په حسن و جمال باندې لک په استغفار باندې لک په یتیمانو مساکینو فقراو باندې خرچ کون کا انسان چنن انسان ته پته ولګي چې د دوی کورنۍ سخاوت څومره دی د دوی فقاهت څومره دی د دوی شجاعت څومره دی د دوی عبادات او ریاضات څومره دی د دوی خدای پاک جل جلاله سره خلوت څنګه و د دوی چې کوم معاونت او مدد فقراو سره هغه څنګه و چې لکه دغه کورنۍ زما او پتا باندې ډېر احسانات دي چې کم از کم هغه پته خو مو ته ولګي چې دا کوم خلق دي ټولونه اول صاحبانو دا خبر ارته کوم دا یاد لري یو لوی محدث تیر دی امام زهری رحمت الله تعالی علیه امام زهری فرمای چې امام زین العابدین رضی الله عنه علی ابن حسین ابن علی دا ما یو شپه مولیده د دوی دا سخاوت ارته بیانوم دا ما یو شپه ولیده چې په د خپله پاکه ملا مبارک باندې
د غنمو او د اوربشو او د جوارو او د غلې بورې دي هغه ږدي او چرته ځي او بیرته واپس راځي هغه ږدي چرته ځي بیرته واپس راځي. امام زهری په خپل باندې یو لوی محدث دی فقيه انسان تیر دی یو لوی امام تیر دی هغه مبارک فرمایي چې امام زین العابدین ته فرمایل چې زم موجود یما ما تیرا کړه ته خو د حضور مبارک د ګلستان ګلی دا ته څه کوي په دغه ملا باندې د غنمو د جوارو د اوربشو د غلې د بورې وړي چرته ځي بیرته راځي یا زما سره غلام شته دی زه هغه غلام راولم هغه ته ورکا وی چې امام زین العابدین راته فرمایل چې امام زهری مبارکه ما خپل کار ته پرېږده که زه دلته خپل حال باندې پرېښودم زه به تانه ډېر راضي یم ما خپل حال باندې پرېږده دې مبارک فرمایي چې زه لاړم ما پرېښوده چې مبارک په څه باندې خوشحالګي ټوله شپه ما په دې حالت کې ولیده چې راځي کور نه بورې وباسي په ملا مبارک باندې وځي بیا واپس راځي او بیا ځي. دې مبارک فرمایي چې ټوله زندگی ما دې داسې ولیده د شپې په ټیم کې د تیاره په ټیم کې په دغو خدمتو باندې ما ولیده. مبارک فرمایي امام زهری چې کله چې زین العابدین وفات شو او په کټ باندې او په تخته باندې اغله غسل ورکاوه مبارک فرمایي چې په هغه ښایسته ملا مبارک باندې ما نښې ولیدې د هغه خدمتونو د هغې بوریو وی چې ما یې خاندان هغې کسانو نه تپوس وکړه چې دا څه شي نښې دي دا ښایسته ملا مبارک باندې چې دا کوم چاپونه دي وی چې خاندان افرادو یې راته ووي وی چې دا هغه چاپونه دي چې په دغه ملا باندې به یې شپې مسکینانو فقراو یتیمانو له غله وړه او هیڅ چاته تر مرګ پورې پته نه ده لګېدلې چې کله وفات شو په مدینه منوره کې به خلکو وي چې اسمان د طرف نه مونږ ته غله میلاوږي تاسو اخلاص ته ګورئ چې نه نوم وکړه نه ریا وکړه نه چاته دکاوه وکړه یو نیم سو کورونو پورې به د مبارک ساتل یو نیم سل کورونو پورې او شپې به د هغوی کور ته د هغوی ګیټ مخې ته ټول د ضرورت سامان پروتو په خپلو اوږو باندې به وړ په خپله ملا باندې به وړ او دومره خدمتونه یې کړي دي چې په ملا باندې یا پس د مرګ نه خلکو چاپونه لیدلي دي خلکو یې ګواهي کړې ده خو هیڅ چاته پته نه لګېده چې دا خوراک کوم ځای نه راځي خو چې کله دا افتاب او نور دنیا نه ډوب شو غروب یې وشو وفات شو او د هغه خلکو دروازو مخو ته دا غلا او غنم ختم شو بیا دغه یو نیم سل کورونو خلکو اقرار وکړه چې هغه شپې به چې کومه غله راتله ابه د زین العابدین مبارک د دربار او د کور نه راتله چې دا نن د مبارک وفات شو او دنیا نه لاړ او دا غله ورسره بنده شوه نو دا یاد لره ټول عمر یا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د امت د یتیمانو د فقراو د مساکینو د هغې خدمت کړی دی د هغوی د خوراک او د څښاک خیال یې ساتلی دی او ولې بې نه ساتي یتیم د درد پوښتنه د خلک امام زین العابدین نه وکړه د فقیر د مسکین د مصیبت زده د تکلیف زده تپوس ته خلک امام زین العابدین نه وکړه چې په کربلا میدان کې هغه ته پته لګېدلې ده چې مصیبت زده څه ته وایي او تکلیف زده څه ته وایي یتیم څه ته وایي او فقیر څه ته وایي مسکین څه ته وایي محتاج څه ته وایي دا د مبارک ډېر ښه پېژانده درد یم ورته پته وه پېژانده یم ځکه چې په خپله باندې د ده په کور کې فقرام وو د ده په کور کې مسکینان وو د ده په کور کې اسیران وو د ده په کور کې یتیمان وو د ده په کور کې تکلیف زدم وو د ده په کور کې مصیبت زدم وو او دا هغه کورنۍ وه چې په روی زمین باندې ټولو نه زیات تکلیف که چاته رسېدلی هغه دوی ته رسېدلی دی نو په دغو ټولو خبرو باندې پوه انسانو یو ځل د مبارک ناست دی امام زین العابدین سے
چا ورته یو حدیث بیان کړ د امام بخاری مسلم حدیث دی سیدنا ابو هریره رضی الله عنه هغه نه روایت دی دا حدیث چا ورته بیان کړ د مبارک ناس دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو صاحب ورته فرمایي چې دا حدیث روایت ته ابو هریره نه ابو هریره فرمایي چې ما اوریدلای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه او دا حدیث وسم په کتاب العتق امام بخاری کې موجود دی بخاری شریف کې ورته فرمایي حدیث ورته بیان کا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې کوم یو انسان چې د الله جل جلاله د رضا لپاره یو غلام آزاد کا نو دغه انسان د غلام د هر اندام په بدله کې د غلام د لاس اندام په بدله کې به قیامت په ورځ باندې دغه انسان لاس د جهنم نه آزاد شي د غلام د مخ په بدله کې به دغه انسان مخ د اور د جهنم نه آزاد شي غرض نبی علیہ السلام فرمائی چې د غلام د هر اندام په بدله کې با د قیامت په ورځ باندې دغه آزادون کی هر یو اندام الله تعالی اور د جهنم نه آزاد کا چې دا حدیث یې کله واورید دا صاحب فرمائی وی چې د سره یو غلامو عبد الله ابن جعفر امام زین العابدین لراغلا یو په لزر روپی لزر درهم د هغه زمانه دا د دې زمانه لکاو روپی هغه نه جوړیږي په لزر درهم باندې دغه غلام ترنه اخیشته امام زین العابدین رضی الله عنه عبد الله ابن جعفر خو چې کله دا حدیث واوریدا د مبارک فرمایي چې ماته یو فرمایل چې اومغه غلام رؤبا سه आवाज ورته وکړه چې د کوم غلام قیمت لزر درهم دی روي باسا عثمان طرف نه الله په نوم باندې آزاد کړه ورته فرمایي چې په حدیث د رسول الله مبارک باندې د ټولو نه عمل وشي ځکه چې یو سړی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث باندې عمل کا چې بیا خو یې ډیره په خسته طریقه باندې وکا یو خسته غلام آزاد کا او چې داسې غلامي چې کوم دته نږدې غلامي دا د مبارک د سخاوت د دربار کې سائلین بو د په دربار کې محتاج خلق بو د په دربار کې وګی تګي بو ان ټایم د امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ په دربار کې مړې ده او د سخاوت هغه سخاوتو وخت کمای دی چې انسان حیران شي چې د حضور مبارک په خاندان کې د خدای پاک جل جلاله څومره سخاوت ورکړو امام بیهقی کتاب دی شعب الایمان کې دا یو واقعه لیکل دا امام بیهقی فرمای وی چې امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ د یو کنیز وا یو خادم وا او د مبارک خدمت بیک وی چې امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ چې دا د امام حسین مبارک زوی دی د علی شیر خدا مبارک نوسای دی د اهل بیت اهم فرد دی او دس یکا او دا کنیز او دا خادمه هغه مبارک ته وباشي او دس په دوران کې وی چې دغه خادم نه دا لوټه وګرځیدا او د امام زین العابدین مبارک په مخ باندې ورلا واغه مخ مبارک یو لزخمی کا خامخه انسان له غسم ورزي چا له غسن ورزي هر یو انسان فطری تور باندې دغه کنیزا دغه خادمه امام بیهقی فرمای اگر روایت کړي ده چې ډیره غبراو شو او دا هغه زمانه چې کوم کنیز او خادم بو هغه هم د قران کریم مبارک مفسرو قران نه خبرو قران کې آیاتونو او تفسیر نه خبرو وی چې دغه کنیز ډایرکټ دغه آیات شروع ک ول پنځمي سپاره آیات ته سورته نساء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین خدای پاک جل جلاله په سورته نساء کې د نیکانو صالحانو صفاتونه بیانې الله فرمایي نیکان صالحان څوک دي هغه انسان چې غصه ورشي او ویز غمی دا نیک دی والعافین عن الناس چې خلق تمافیو کا دا نیک دی والله يحب المحسنین الله فرمایي زبیا دغه خلق سره زمي نکړم
چې خلق معاف کا غصه اوس غمی او الټه د هغې بدۍ په بدله کې نیکي ورسره وکړه. الله فرمایي دا نیک دی. بس دغې وینځې ته دا آیات ورياد شو ډایرکټ د ورته که چې والکاظمین الغیظ هغه آیات یې ورته ووي چې امام زین العابدین به ما سره نرمي وکړه. قرآن نه خو خبرو بلکې د قرآن امامو په قرآن باندې پوهو چې دا ځې ورته ووي دی مبارک ورته فرمایي قد غضمت غیظي زه زما خپله کینه اوس غمله. تا ما ته ووي چې والکاظمین الغیظ قد کظمت غیظي ما خپله کینه اوس غمله. د مخکې ورته دا وینځه فرمایي والعافین عن الناس عفو مکړه ورته فرمایي قد عفا الله عنك رب د تا ته معافي وکړه ما ورته معافي کړې ده ورته فرمایي. بیا ورته فرمایي والله يحب المحسنین نیکي م را سره وکړه رب نیکي کوونکي م خوښوي. څو ورته فرمایي اذهبي فانت حر زه لاړ شه زما د طرف نه الله دپاره ازاد یې ورته فرمایي. عین په قرآن باندې عمل کوونکی اوریدل یا آسان دي د قرآن خو په هغې باندې په عملي زندګۍ کې که چا عمل کړی دی هغه افراد د پیغمبر علیه السلام د خاندان مبارک دي دا یاد لرې. ورته فرمایي ځه غصه مې اوس غمله رب دې ارته معافي وکړه مام ارته معافي ده او اذهبي فانت حر ځه لاړه شه د الله جل جلاله رضا دپاره زما نه ازاد یې ورته فرمایي. دا د ده مبارک د سخاوت او د ده مبارک د په قرآن باندې د عمل او د یتیمان او لاچار خلکو سره د هغه مینې او د محبت اظهار دی. او یو عجیبه خبرې ورته وکړم ټیم پوره دی. د امام زین العابدین په زمانه کې دا عبدالملک ابن مروان بنو امیہ په دې کې بعضې کسان مرداران او فاسقان فاجران ظالمان تیر دی بعضې کسان بنو امیہ دا د هغې دا خبره لږه واورئ ډېره ایمان افروز خبره ده. امام زین العابدین په وخت کې هشام ابن عبدالملک ابن مروان بادشاہ و. دا عبدالملک ابن مروان زوی هشام دا بادشاہ و. او تاسو ته پته چې د بادشاہ څومره روب وي. بادشاہ هر څوک پیژني د بادشاہ هر څوک احترام کا بادشاہ له هر څوک لار ورکوي هر څوک ورته پاڅي وغیره وغیره دا د هغه خپل پروتوکول دی. هشام ابن عبدالملک ابن مروان دا د هغه بادشاہت وخت امام زین العابدین مبارک د زمانه څوک فرمایي دا یاد لرا ډیر لوی صاحب دی ډیر لوی صاحب دی امام زین العابدین رضی الله عنه. وی چې په دغه کال باندې هشام ابن عبدالملک ابن مروان دیم حج لراغی حج یک او امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیم حج لراغل او اغا مبارکم حج کا دے مبارک پلان دی رعیت او پقوم کی د حضور علیہ السلام د خاندان یو فردو نه بادشاہ او ظاہری عام د زمانی د کورنۍ مبارک یو فردو او هشام دا بادشاہ دواړه حج لراغلی دي دواړه حج لراغلی. کله چې هشام د زمانه بادشاہ طواف وکړ او دا غي نرستو کله د راغی د حجر اسود خلولو د پاره نو د سره پروتوکولم دی د سره افرادم دي د سره خلقم دي د سره هجومم دی د سره رشم دی د نمخ کی رستو ډیر افراد او خادمانم روان دي او حجر اسود په طرف باندې راغی. تاریخ لیکلی علامہ ابن عساکر او نور مؤرخین لیکلی چې هشام په طرف باندې بالکل چا توجه نکړه نه چا وللار ورکړه نه چا د حجر اسود خلولو د پاره پری خود نه چا پروتوکول ته وکاته نه چا خادمانو ته وکاته نه چا روب او دبدبی ته وکاته نه چا بادشاہت ته وکاته. ډیر کوشش یې د حجر اسود د خلولو وکړه رش او هجوم په وجه باندې بیرته نامراده واپس لاړ اچا ورته لار پرې نه ښوده هیچا. وی چې ته مبارک امام زین العابدین سے چې کله طواف پوره کړه د حضور مبارک د کورنۍ یو یتیم فرد په ظاهره باندې یو غریب فرد خو د مخ حسن یې دومره د مخ ښایست یې دومره
جاه و جلا یې دومره عزت یې دومره وقعت یې دومره احترام او وقار یې دومره چې کله دی مبارک طواف یې وکړ حجر اسود په طرف باندې راغی قسم خوري د هغه زمانه امام چې دغه ټولو خلکو لیک ورته جوړه کړه او حجر اسود خپلول یې ورته پرېښوده راغی خلکو ورته هر څه پرېښوده په احترام کې یو لیک ورته جوړه شوه او ډایرکټ لاړ حجر اسود یې ښکل کړه چې کله یې حجر اسود ښکل کړه نو یو شامي اهل شام یو فرد هشام ته ووی چې ته بادشاه یې تا ته لار پرې نه ښوده دا څوک دی چې ده ته لار پرېښوده نو ده جان بوجھ کر چې خلکو توجه ورته پیدا نشي وی دور ته وفرمیل چې زه نه پېژنم چې دا څوک دی زه نه پېژنم چې دا څوک دی کمال ته ګورئ چې کله دغه شامی وي چې دا څنګه خبره ده چې دومره خلک په احترام کې ورته حجر اسود پریوي یو لار ورته جوړیږي یو فقیر انسان دی او بادشاہ یې چې زه نه پېژنم دا څنګه کېدی شي خدای ډیر داسې افسردا او غمگین سیټ تشو دلته یو شاعر تیر د امام فرزدق دا یو شاعر دی چې دغه شامل پلاس باندې د وګول والا ورته فرمایي چې اے شامی دغه صاحب خو پیژني جان بوجھ کر یار ته وی چې نه پیژنم زه درته وخایم چې دا څوک دی چې دا خلکو په احترام کې لاین جوړ کورتا لاس پنام باندې ادرید حجر اسود یې ورته پرېښوده حجر اسود یې ښکل که مخنه یې د نور شغلې خطې حسن و جمال ته یې خلک حیرانو دا کس درته زوخیام چې دا څوک دی د مبارک یو لویه قصیده لیکلې ده اشعار یې لیکلي دي د هغې خلاصه ورته بیانومه فرزدق دغه صاحب ته یي چې دا زوی د رسول الله دی دا زوی د علی شیر خدا دی دا زوی د فاطمه الزهرا دی دا رور د امام حسن دی دا بچای د سید الشهدا د حمزه مبارک دی او بیا ورته فرمای اے شامی ستا دا بادشاہ خو پریدا دا هغه شخصیت دی چې کعبه یم پیژني حرم یم پیژني مکه یم پیژني ورته فرمای حجر اسود یم پیژني چې دا څوک دی دا هغه صاحب دی چې دا ټول یې پیژني جزاک الله کعبه یې پیژني مکه یې پیژني حتیم یې پیژني میزاب یې پیژني ملتزم یې پیژني ورته یې حجر اسود یې پیژني او بیا ورته یې چې دا د راتګ فرزدق ورته یې په خلکو کې دته دا ضرورت نو وی چې زما ایمان دی قسم دی چې دی په خپل ځای کې ناست وی حجر اسود تی ویلی وی چې مال راشه حجر اسود به ورغلی فرزدق دغه هغه مخلصین خلق دي چې چا اهل بیت سره مینې بیا یې داسې یادوي ورته یې چې ستا دا بادشاه یې پیژني خو تا ته بیانوي نه راشه چې زه یو لویه قصیده یې لیکلې ده په اشعارو کې دا د سخاوتي نیکه بچی دی دا د حیدر او د شجاع پلار بچی دی دا د پاکي مورې بچی دی دا د سید الشهدا زوی دی ډېر القابات یې ورکړي په آخر کې ورته فرمایي چې که د حجر اسود ته ویلې وی چې مال راشه یو کوڼه د حجر اسود بدله خپلولو دپاره ورغلی و دومره هغه د مخ یو روب خدای پاک جل جلاله امام زین العابدین لور کړو او د مبارک په کربلا کې 61 هجری کې 23 کلو او سخت بیمارو په خیمه کې مبارک پروتو او دغه ظالمانو څنګه سترس په د باندې راغی او زنانو سره پرې خود څه ورته ونوي دا ټول منظر یې لیدلې په 23 کال عمر کې دومره مشکلات او په اخر کې مختصر خبر ارته کړم امام طاووس دا یو څوک دی محدث دی ته هغه د حدیث کتابونو اوچت کړه او تفسیر کتابونه بیا ارته پته ولګي چې امام طاووس څوک دی رحمت الله تعالی علیه هغه مبارک فرمای وی چې یو ځل رالمه د میزاب رحمتنا
لاندې یو کس ولیاړ دی خدای پاک جل جلاله ته په عبادت باندې ډیر خیسته عبادت یو کو 2 رکعاته د هغه د حسن د قیام د رکوع د سجدې د قومه هغه کوم کلمات پکې وي د مبارک فرمایي چې په کپڑا کې یا بالکل په صادر کې دا سزان راتاو کړی دی شاته په طرف باندې زول یاړې مې خدای پاکه په حرم کې میزاب رحمت لاندې په دومره شپه باندې دا څوک دی چې کله چې سلام وګرځاوه د سلام نفس د خدای پاک جل جلاله ته التجا څنګه استغفار یو خدای پاکه زیو ګناهګار انسان ستا په دربار کې ولاړې ما خدای ازما دومره ګناهونه دي لګا په دنیا کې د ریګ ذره خدای ازما دومره ګناهونه دي لګا سمندر چې قطرې شي خدای ازما دومره ګناهونه دي لګا په هوا کې مرغان خدای ازما دومره ګناهونه دي لګا په دنیا کې په بوټو کې پاڼې خدای ازما دومره ګناهونه دي لګا په اسمان کې ستوري خدای پاکه که ما ته بخنه و نکړه ما ته به بخنه و نشي کتا اون بخلم ما بل ذات نشته چې ما وبخي په مختلفو الفاظو امام طاووس فرمایي چې ما وی چې خدای دا څوک عاصی او نافرمان دی چې دلته راغلی وی چې ما خدای پاک تعالی سونه اوچت کړ چې خدای پاکه امام طاووس رحمت الله تعالی علیه کزما یو عمل د قبول کړی خدایا د دین په خدمت کې زما د عمل د وجه نه دغه انسان ته بخنه او مغفرت وکړه دا خو ډیر په سختو الفاظو باندې ډیر دای عجزی وا مبارک فرمای چې زنج دی ورله مو صادر متر لري کسو کو امام زین العابدین رضی الله تعالی وی چې دای چې څنګه ما ولید مبارک فرمای به هوش را پرې وته چې خدای پاک دای مبارک په دې الفاظو باندې چې ما دومره ګناهونه دي او ما دومره وی چې کله چې زما ور سره خبرې وکړې په اخر کې وی چې ما ورته وی چې تولې په دې الفاظو باندې الله نه بخنه غواړي تاسو سره خدري داسې خبرې شته چې هغه هیڅ سره نشته ټولونه اول تاسو سره خپل نیکه مبارک دی دویم لمبر ستاد نیکه مبارک شفاعت ته تاسو سره او دریم لمبر د الله جل جلاله رحمت او مهرباني ده تو ولې داسې الفاظو باندې الله تعالی نه خپل بخنه غواړي وی چې ما ته یو فرمایل چې دغه درې خبرې هغه چا د پاره چې هغه نیکی هغه محسنین نه هغه د نیکانو نه ما څه پته لګي چې زه الله په نس باندې نیکی مو کو ګناهګار یم دا سره د مبارک دا د استغفار خدای پاک جل جلاله ته هغه طریقه وا نو دغه امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ په 23 کال کې کربلا وکتا او بیا په 95 هجری کې په 58 سال عمر کې دغه د حسین مبارک شجاع فرزند مبارک د مبارک دنیا نه لاړ وفات شو په ټولو اهل بیت او په ټولو صحابه باندې د سلامونه هغه په قبرونو باندې د الله تعالی خصوصا امام زین العابدین سے په قبر باندې د الله تعالی کروڑوں رحمتونه نازل کا دغه اهل بیت مبارک هر فرد سره د خدای پاک زمون په زړه کې کامل او مکمل محبت پیدا کا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یو ځل ټول په حضور مبارک باندې درود پاک وای